السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن هغه رګوبی هم د پیښور په سنټر جیل کې پانسی شولو چې کوم رګوبی د هغه یو تازه انټرویو مخې ته هم راغلی و او په انټرویو کې هغه دا ویلو چې ما خپل د عزت بچکولو دپاره څلور قتلونه هم کړي وو. نو ملګرو نن څنګه پانسی شو او هغه ته د پانسی حکم څنګه میلاو شو، نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو هغه رګوبی نن پانسی شولو چې د خپل نوم عبدالواحد دی او پر رګوبی باندې مشهور دی. ملګرو عبدالواحد د پېښور ورسک باړې اوسیدونکی و او هغه په دې کیس کې پېښور سنټرل جیل ته تللی و چې هغه په خپل کلي کې څلور قتلونه کړي وو او د هغه یوه تازه انټرویو هم مخې ته راغلی وه. په انټرویو کې هغه دا ویلي وو چې ما خپل د عزت بچکولو دپاره دا څلور قتلونه کړي وو، خو ما هغو نه وی قتل کړی نو هغه کسانو بیا زه قتلومه، زه یې قتلولمه. ملګرو نو نن هغه ته پېښور سنټر جیل کې وی پانسي میلاو شوله او باقاعده وی د هغه د پانسۍ ویډیو هم راغلی ده. ملګرو چې کله موږ پوره معلومات وکړلو دا چې اوس په سوشل میډیا کوم خبر ډیر تیزیر سره خور شوی دی چې رګوبی د پېښور په سنټر جیل کې پانسی شوی دی. ملګرو دا خبرې ټولې دروغ دي، دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. څه کسان داسې لګیږي چې هغه خپل یوز خپل سبسکرایبر جوړولو دپاره داسې دروغې خبرې جوړوي. ملګرو هیچاله هم نه دي پکار چې هغه د ځان نه دروغ ووایي. ملګرو رګوبی خپله مسله ده، موږ نه دي پکار چې موږ د رګوبی په باره کې داسې خبرې وکړو، خو که اوس هغه ته پانسي میلاویږي که هغه ته سزا میلاویږي هغه د حکومت کار دی، هغه زموږ کار نه دی. خو واقعي چې اوس یو کس څلور قتلونه کړي دي نو حکومت له پکار دی چې هغه ته پانسي ورکړي، ځکه الله موږ که هغه ته پانسي ورنه کړله او هغه سبا د جیل نه راخلاص شو نو د هغه به نورې هم سترګې سرې شوي، هغه ته پته راشه بس بار قتلونه کوه او جیل ته ځه او واپس د جیل نه راخلاصېږه. نو حکومت له پکار دی چې حکومت ته ول خپله سزا ورکړي، ځکه چې په خپله یې په ویډیو کې دا تصدیق کړی دی چې ما څلور قتلونه کړي دي. ملګرو هر چا له پکار دی چې بالکل بل چا پسې دروغ ونه وي. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.